अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू په باید په سلیپ کې ارته هر کلی خوش آمدید وایم نن موږ ډیسکس کوو د پروسس په حواله سره چې کوم اپریشن وي لکه پروسس څنګه کریټ کیږي او بیا ټرمینیشن اینڈ سو په دې کې کوم ډیټیل نه هغه ډیسکس کوو بیسیکلی موږ سره پروسس ته وي تاسو او پیژند چې هر یو اکټیو پروګرام هر یو رننګ سټیټ کې کوم پروګرام یې ته موږ پروسس بیا د دې پروسس چې کوم دی موږ سره دا خوبي ده چې بعضی پروسس ته موږ پیرنټ او بعضی ته موږ چایلډ او پیرنټ پروسس کوم وي د پیرنټ پروسس خوبي او خاصیت دا دی چې هغه بزن سره چایلډ پروسس کریټ کولو صلاحیت لري ټیک شو هغه چایلډ خپل چلډرن کریټ کولی شي بیا دغه چایلډ چې کریټ کوي نو دا موږ سره یو ټری لایک سټرکچر جوړوي لکه لیټ سپوز دا پروسس پی ده نو دی چې خپل چایلډ کریټ کوي نو داسې ورپسې ځه دی بیا چې خپل کریټ کوي اینڈ سو آن سو دیس بیکم ا ټری لایک سټرکچر اوکے اوس دغه چې کوم پروسس دی نو هغه ټول ظاهر خبره څنګه چې د هر سټوډنټ خپل یو رجسټریشن نمبر یې په هغې باندې هغه پیژنګلو کېږي د هغه منیجمنټ کېږي د هغه ریلیټ ټول سیزونه پراپر طریقې سره هینډل کېږي دغه زموږ سره پروسس په سیستم کې هم یو آی ډي وي یو رجسټریشن آی ډي وي هغې ته مونږ پی آی ډي اچھا اوس کله چې یو پروسس مونږ چلډرن کریټ کوو که نه د هغې وجه څه وي دا اول تاسو وپېژنئ نو بیا به مخکې ځو ګوره پروسس کریشن خو تاسو نارمل کریشن یو په دې طریقه کېږي چې څنګه تاسو په ډبل کلیک کې په یو پروګرام نو تاسو سره نیو پروسس کریټ شي دا تاسو الریډي ویلې دي بل کریشن داسې کېږي چې هغه پروسس چې کوم تا رن کا هغه پروسس خپله تا ته پته هم نشته خو خپل هغه خپل نور پروسس کریټ کی او ظاهره خبره دا کېږي ځکه تاسو اوس لاړ شئ خپل ټاسک منیجر ته لاړ شئ هلته به دنیا پروسس رننګ کوي نو آیا دا تا خو صرف پاور پوینټ آن کړی تا صرف یوټیوب آن کړی دی کروم دی آن کړی دا نور پروسس د کوم ځای نه دی سو اټ مین چې دا نور پروسس دا خپل کریټ کیږي او دا څنګه کریټ کیږي نو دا قصیز مونږ دلته چې کوم دی ډیسکس کوو ټیک شو چې دا نور پروسس څنګه کریټ کیږي اچھا دغه کریشن څنګه کیږي دا خو دا کریشن ولې کیږي کوېسچن دا دی نو ګوره پروسس ولې بل پروسس کریټ کوي خپل چلډرن ولې کریټ کوي دا غي وجه ده چې کله مونږ سره ظاهره خبره ده یو پروسس دی ډېر زیات هیوی دی هیوی ټاسک دی هیوی لاینز اف کوډ مونږ په هغې کې چې کوم دی دا سیسټم څه کې هغه مونږ سره بلها کورس دی دلته لیپټاپ کې بلها پروسیسرز دی سیسټم کې نو دا پروسس چې کوم دی هغه خپل نور داسې پروسس کریټ کړي چې هغوی ته څه کارواله کړي نو دی د وجې مونږ سره پیرالل ایگزیکیوشن پرفارم شي ٹھیک شو صحیح څه چې کوم دی یو پروسس وکړي سی هغه بل چلډرن کې سی بل چلډرن کې اینډ مونږ سره چې کمپلیټ دی یو پروسس د پیرنټ چې کوم کار هغه ټولو باندې تقسیم شي کلیر دی د دې د وجې مونږ چې کله پیراللیزم اچیو کوو نو مونږ چې یو پروسس په چلډرنس کې نیو پروسس کې کریټ کوو هغه اوکې پرپس به مونږ ته پته ولګېده کریشن طرف چې راځو خو دا وایو چې آیا دی کم ریسورس خپل کې چې کم چلډرن ته کریټ کې د یو پروسس نو دی کم ریسورس خپل کې شیر کولی شي نو ګوره دا درې خبرې دي یا خو موږ سره پیرنټ او چلډرن ټول ریسورس شیر کولی شي ټیک شو د پیرنټ چې څه میموري ده څه د هغه ډیټا ده څه د هغه سټیک دي څه د هغه ویریبلز ټول له خپل چلډرن سره شیر کولی شي نیکسټ موږ سره چلډرن شیر سبسیټ آف پیرنټ ریسورس د پیرنټ داسې څه خاص ریسورس چې هغه الاو کوي هغه چې کوم دی چلډرن اکسس کولی شي او یوز کولی شي لکه میموري شو ټیک شو یا بل داسې چې کوم ورته پیرنټ الاو کوي نو اوم چې کوم دی یو خاص سبسیټ اوم چلډرن شیر هغه اکسس کولی بل موږ سره د پیرنټ چې کوم دی یو یا د چایلډ دی مینس کې د سره دوی څه شیر کوي نه د تر خپل دی and child سره خپل ټول resources دي so they have no share resource ټیک شو نو دا د شیرینګ ریسورس حوالې سره درې خبرې یاد ساتئ یو پروسس پر چایلډ کریټ کړو نو آیا د سره خپل ریسورس څنګه شیر کولی شي نو دوی سره آپشن یا خو ټول سره شیر کوي
یا چې کوم دی سبسیټ شیر کوي او یا چې کوم دی اړو اسم نه شیر کوي ٹھیک شو اوکے ایگزیکیوشن خبر وکړو نو پیرنٹ او چلډرن همیشه کنکرنټلی ایگزیکیوټ کیږي ٹھیک شو ځکه چې مونږه ظاهره خبرو وکړه چې مونږه سره پیرالیزم اچیو شي پیرالیزم او کنکرنسی کې لږ فرق شته دی آینده ان شاء الله کې دې شي لیکچر کې بیا مونږه ډیسکس کو پیرالیزم اینڈ کنکرنسی او د دې پروسس د کریټ کولو مقصد څه دی د نیو چایلډ کریټ کولو چې مونږ سره ټول پروسس concurrently یو هاس ټایم پیریډ کې ټول په یو ځای باندې ټاسک پرفارم کوي parents wait until the children terminate اچھا دا چې کوم دی مونږ سره چې کوم پیرنٹ پروسس وي لیټس سپوز یو پروسس دی نو دا پیرنٹ پروسس تر داغه باندې تر څو چې د چلډرن نی ټرمینیټ شي چې دې ټرمینیټ شي بیا به مونږ سره پیرنٹ ټرمینیټ کیږي ٹھیک شو سو دا وکه ایگزیکیوشن حواله سره یا چې کوم دي دوه یو ځای ایگزیکیوټ شي اینڈ یا پیرنٹ پرونټل کې انټل چلډرن ایگزیکیوټ ٹھیک شو اوکے اچھا کچرتا مخکې بیا موږ ان شاء الله په دې چرته پریکټیکل وزتا سره وکم کچرتا موږ سره دا پیرنٹ مخکې ایگزیکیوټ شو او چلډرن وروسته ایگزیکیوټ شو نو بیا وسه چي نو بیا به یو کانسپټ روان دی اورفن دا چلډرن ته موږ اورفن یعنی یتیم دا پیرنٹ مخکې ایگزیکیوټ شي نو بیا د سره سکیږي نو بیا د سره داسې کیږي کنه لیټ ایکسپلین اٹ هیر چې کوم اورفن چایلډ یعنی د پیرنٹ مخکې ایگزیکیوټ شو د چایلډ هو چلډرن پاتې دي نو بیا دا څو کې دی خو همیشه په سیستم کې بیا پاتې شي کنه ځکه چې دا خو موږ سره دغه لاړو دا چې کوم پیرنٹ نو دی وو سو کې کوي نو دل بیا موږ سره انټ یو پروسس ته تاسو به پیژنې چې انټ پروسس څه ته وایي انټ پروسس همیشه هغه پروسس کله چې د سیستم آن کې او ټول نړیوالي چې کوم پروسس په اپریټینګ سیستم کې ایگزیکیوشن سٹارټ شي هغه ته موږ انټ پروسس او د آی ډي سوي د آی ډي همیشه 1 وي ٹھیک شو نو دا چلډرن بیا د ته حواله شي اډاپ شي لکه اډاپ شي د انټ ته او بیا د انټ چې کوم دی سکی کلین کې اینڈ دی ټرمینیټ کې اچھا دا بیا دلته اوس نه ایکسپلین کوم ځکه دا سیستم بیا ډیر کمپلیکس کیږي دلته صرف ایگزیکیوشن دا آپشنز دغه اورفن اینڈ زومبیز سره بیا په بل لیکچر کې ډیسکس کوم اچھا موږ سره اوس کوم دی ګور دا غټري دا انټ فنکشن هم دی سوري انټ پروسس دی دا ټول نړیوالي پروسس وی پیرنٹ نو دا باقي چې کوم دی نه دا بیا چلډرن کریټ کیږي دا ګور ٹھیک شو دا ټول د سب چلډرنز دی ټول نه مین پروسس سره انټ فنکشن سوري انټ پروسس ٹھیک شو نو موږ سره اصل کې لینکس چې څومره پروسس یې هغه ټول هایرارکلی یو ټری لایک سټرکچر اچھا اوس موږ دوه طریقې چې موږ په دا خپل چلډرن کریټ کو ٹھیک شو نو موږ سره په دې کې یو طریقه دا ده موږ سره دوه سیستم کال دی یو ته موږ فورک دویم ته موږ ایگزیک ګوره دا سیستم کال یاد ساته دا نن زده ټول عمر کې به درته بیا چې کوم دی یاد وي فورک څه شی دی ګوره یو خدا یاد وساته تاسو ته ما ویلیو سیستم کال څه ته نو فورک یو سیستم کال دی یو خبره دویمه خبره فورک څه کار کوي دی نیو پروسس کریټ کوي نیو پروسس کریټ کوي او هغه پروسس د لپاره سی د چایلډ دی کلیر شو نیو چایلډ پروسس کریټ کوي اوکے اچھا بیا دا هغه چایلډ خپل میموري او هغه آپشن د خپل ریسورسز خپل انډیپندنت پی آی ډي پروسس آی ډي اینڈ خپل پی سی بي ایوریثینګ دا سره خپل وي اچھا ځکه دلته فور کال شو نو دلته بیا د چې کوم یو چایلډ وی کنه لکه لیټ سپوز دا یو پیرنٹ دی او دلته ما فورک سیستم کال پولی کو ٹھیک شو فورک یو سیستم کال دی ما رن کو نو دا پیرنٹ پروسس پس کیږي د یو چایلډ کریټ شو سی بل دلته موږ سره ایز اٹ از دا پیرنٹ نه دی ایز اٹ از بدل دراشي ٹھیک شو پیرنٹ په خپل ځای خو چایلډ کریټ کا نو ګورا د آی ډي چې کومه ده اوس پی آی ډي خو بیا شي د خپل پی آی ډي ملو شي د خپل خو دې چې کومه ویلیو ریټرن کوي انټیجر کې نو هغه د ویلیو سوي 0 د چایلډ او د پیرنٹ ویلیو سوي 1
ټیک شو دا د دوی پیژنګلو ده چې د کې چایلډ کم یو دی اینڈ پیرنٹ کم یو دی نو د چایلډ همیشه آی ډي 0 وي او د پیرنٹ همیشه آی ډي 1 وي ټیک شو بیا سیستم کال فورک چې تاسو نه کال کېږي نه نو تاسو ربا دا انکریز کیږي لیټ سپوز دلته فور کال کو نو دا یو بیا چې کوم د خپل چایلډ کریټ کی اینڈ دا یو بیا چې کوم دی لیټ سپوز C1 کریټ کو او دا C دی نو C په C باندې راشي ټیک شو بیا دوباره دلته مونږه فورک سیستم کال کو نو فورک چې بیا کال شو دلته بشي C2 اینڈ دلته بشي P ټیک شو او مغه پیرنٹ په پیرنٹ باندې نو ګور د پروسس په لحاظ دی ته ګوري پریکټیکل وځي لیب کې تاسو دا وکما د پروسس چې س آی ډي ده هغه به د دې پروسس آی ډي بالکل سیم ځکه چې دا مغه پیرنٹ دی او د دې پروسس آی ډي بالکل سیم وي ځکه دا مغه پیرنٹ را کاپی کیږي د دې چلډرن آی ډي به بدلوي دنه بیا د دې چلډرن آی ډي به د نم بدلوي او د دې سی آی ډي به نورونه بدلې خو د دې سی سره به یو شان وي ټیک شو او نور ویلیو به دې سره ریټرن کوي دی ویلیو به ریټرن کوي 0 دی به 1 ریټرن کوي دی به 0 به ریټرن کوي دی به 1 ریټرن کوي ټیک شو نو د ریټرن ویلیو مو پیژنده پاغې د دې پروسس آیډنټیفیکیشن کیږي چې آیا دا پیرنٹ دی کدا چایلډ دی یو شو دویمه د دې چې کوم پروسس آی ډیز دی هغه آی ډیز به د پیرنٹ همیشه او هغه پیرنٹ یو چلډرن به بدلیږي را بدلیږي ټیک شو اوکې نو فرق موږ سوې چې فرق موږ سره یو سیستم کال دی بیا موږ سره دی نیو پروسس نیو چلډرن کریټ کړي د هغه چلډرن چې کوم دی بیا موږ سره خپل پروسس آی ډي او د هغه ریټرن ویلیو موږ سره همیشه 0 وي ټیک شو په دې پروګرام بیا کوو ان شاء الله اجازه د دې بیا یو فارمولا هم چې لیټ سپوز تا یو ځل فار کال کو په دې په نومریکل موږ چرته تا یو ځل فار کال کو نو تا سره 100 پروسس کریټ شو 2 ټیک شو بیا تا دو ځله کال کو نو تا سره سلور پروسس کریټ شو درې ځله کال کو نو اوس په سو کریټ کیږي نو ګوره ها ساده فارمولا ده 2 پاور n فارمولا ده نو اوس د ټوټل پروسس لپاره لیټ سپوز دو ځله کال کو نو 2 پاور n 2 پاور 2 4 ټیک شو بیا دې درې ځله کال کو نو 2 پاور 3 2 پاور 3 سره دي 8 نو ټوټل پروسس پتا سره سو جوړيږي 8 څنګه ګورم لیټ سپوز دې کې کال کا دا شو سی دا C3 شو دلته کال کا C4 and C دلته کال کا C5 and P so 1 2 3 4 5 6 7 8 so درې ځل مې کال کو یو ځل دلته یو ځل دلته سوري یو ځل دلته بیا یو ځل دلته یو ځل دلته درې ځل مې کال کو ټوټل سونه پروسس کریټ شو 8 اچھا بیا ته فارمولا بل دا چې لیټ سپوز ته معلومه چې سونه چایلډ پروسس کریټ شو نو 2 پاور n - 1 نو ګوره 2 پاور 3 8 - 1 7 نو ګوره دام چلډرن دی ټیک شو دام چلډرن دی دام چلډرن دی دام چلډرن دی او دام چلډرن دی او دام چلډرن دی باقی دا 7 چې کوم دی موږ سره چلډرن دی او دا یو چې کوم دی پیرنٹ دی ټیک شو اوکې سو دا فارمولا یاد ساتئ دا ټول خبره ما د فورک سره ریلیټډ وکړي دا ټول عمر کې تاسو نه بنیریږي فورک از ا سیستم کال for create new process which is known as child process return id 0 parent id 1 ٹھیک شو and for چې کومه فارمولا وا چلډرن لپاره and total process لپاره ټول کمپلیټ مرته وي دا ټول خبرې شوې د فورک ټیک شو نیکسٹ کوم فنکشن دی ایگزیکیوټ د ګوره د دې سکاري ایگزیکیوټ فنکشن سره همیشه څه کوي دی بل پروسس چې کله ریپلیس کوي یو پروسس شروع دی په هغه چې کله ایگزیکیوټ کال شي نو دی ریپلیس کی دی دا څنګه جوړی چې یو بل پروسس جوړ کی او هغه دغه ځان لکاري نه دی هغه ریپلیس کی د کار سره دی بل پروسس ریپلیس کی په یو پروسس باندې څنګه د مقصد سره چې دی په یو باندې بل ریپلیس کوي نو ګوره د سمپل مقصد دی ګوره چې مونږ سره کله دا کمانډز نه سیستم کمانډز په لینکس کې لکه ls کمانډ یا grep کمانډ یا cat کمانډ یا nano کمانډ یا
vim command یا gedit command ٹھیک شو لکه دا command سره لپاره په ls باندې موږ څه کو list ځان ته شو کو چې کوم ما سره ډایرکټري کې فایلز دي په cat باندې څه کو موږ غینا په فایل کې څه ریډ کو په gedit باندې څه کو موږ یو notepad فایل کولاو یو سی فایل کولاو یو فایل اوپن په gedit کې نو ستماته دوه که لیټ سپوز تاسو سره ایگزیکیوټ فنکشن نه وي نو ته به چېرته چې یو پروسس الریډي روان دی لیټ سپوز P1 روان دی نو آیا ته به چېرته په دغه ټایم کې نوټ پیډ اوپن کړي آیا ته به دغه ټایم کې ls کمانډ چې کوم دی یوز کړي لیسټ په ځان ته راخلي نه الریډي یو پروسس چلیږي نو ته دې ټایم کې دا څنګه کوو نو دا ls یا دا کمانډ چې کوم ایگزیکیوټ فنکشن دی دې څه وکړي د एकदम په دې باندې ریپلیس شي په دې ټیم کې یوزر د څه پکار دی د لکه ls کمانډ دی ران کړه نو دې ټیم کې دته دا لیست پکار gedit ته ران کړه دې ټیم کې دته یو نوټ پیډ فایل کولاول پکار نو د انټایر پروګرام سی کی ریپلیس کی اینڈ دس از the main purpose of execute function system call سو امید لرم چې تاسو په دې باندې زبردست طریقې سره پوه شئ کو بیا هم نه پوه شئ ان شاء الله په دې فور باندې په پریکټیکل لیب کو بیا بالته نور کلیئر شي اینڈ لاست کې ټرمینیشن نو خو تاسو وسیم پیژنئ چې موږ سره ایگزیټ یو فنکشن دی دا سیستم کال دی ایگزیټ او دې څه کوي دې زموږ سره چې هغه چلډرن دی او هغه پیرنٹ پروسس دی هغه څه کوي ټرمینیټ کوي ټیک شو اوس دې کې بیا خبرې راځي چې کله موږ چلډرن ایگزیټ کو لومباني ما خبره مې وکړه او پیرنٹ اول ایگزیټ کو نو بیا موږ سره دغه دوه کانسپټ راځي د زومبي اینڈ د اورپن دا کانسپټ راځي ان شاء الله دا به یو لیکچر کې ډیسکس کو خو نارملی موږ سره ټرمینیشن په دې فنکشن باندې کې ایگزیټ باندې اچھا او کو د چایلډ نامونګه یو سټیټس چې آیا چایلډ ټرمینیټ شوی دی کنه دی ټرمینیټ شوی دا غو سټیټس چې کله پیرنٹ ته موږ لیږو نو کوم فنکشن یوز کوو سیستم کال ویډ نو دا دوه سیستم کال هم یاد ساتئ ایگزیټ سیستم کال څه کار کوي دی پروسس ټرمینیټ کوي ختمي اینڈ ویډ سیستم کال څه کار کوي دی د چایلډ سټیټس پیرنٹ ته ریټرن کوي ټیک شو and process resource are deallocated by operating system نو چې کله wait او exit وشي نو هغه نه پس چې کم پروسس ته کم ریسورس الوکیټ شي نو دا څه نه چې دا ریسورسز د دې ځان سره بیا همیشه یا ځان سره وړي او استعمالي دي نه دا ریسورس پتی چې کله هغه ایگزیکیوټ شو ختم شو هغه ریسورس پتی واپس راواخلي ٹھیک شو اوکې اباوت هم یو سیستم کال دی د دې په ترو باندې چې کوم دی مونږه پیرنٹ مې ټرمینیټ د ایگزیکیوشن اف چلډرن پروسس یوزینګ د اباوت سیستم کال ټیک شو د خپل چلډرن باندې هم هغه ټرمینیټ کولی چلډرن هیز ایکسیډ الوکیټ اولی کوي یو چایلډ ولی ټرمینیټ کوي هغه چې کوم دی د خپل ریسورس نه زیات یوز کوي یا هغه ته یو ټاسک اساین شوی دی اوس اړو پکار نه دی یا د پیرنٹ از ایگزیسټینګ and operating system did not allow a child to continue if its parent terminate نو بعض اوقات کې موږ دی وجنم یو چارج هم ټرمینیټ کوو موږ چې د پیرنٹ نشته بس دی ټرمینیټ کړه نو موږ سوکو اباوت سیستم کال کو او چارج ختم شي so this is all about how to create a process and why we create it and then which type of system call we use fork and execute and what is fork and what is execute I very deeply explain it here and then what is how to terminate a process using exit function and using wait function and so this system calls hai sare and why we use about and this is the end of this lecture so kapali ki biyam se masla inshallah no comment ki we discuss pe